تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستی شي قیامت به نه راځي. قیامت سره دا کائنات مړه شي، ختم شي. قیامت کې راشي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دا نور او سپومې او ځمکې او غرونه به داسې ټوکړې والوځي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې هوا راشي او د دې مالوچو دا وړی اوچته کړي او داسې خوره وری کړي. او قیامت چې راشي غرونه به ټوکړي ټوکړي شي، ځمکه به ټوکړي ټوکړي شي، اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي. اذا الشمس کوورت، دا نور او سپومې او دا ستوري. اذا النجوم انکدرت، دا به خړ چې رڼا به ختمه شي او داسې به راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې راتاوی. کائنات به مړه شي، ختم به شي. دا به کله مري دا کائنات چې د الله نوم ختم شي. پته ولګېده چې د الله دا نوم د دې کائنات روح دی، تر څو چې د الله نوم اخیستې کېږي کائنات به جمدي وي. الله نوم ختم شو، کائنات مړه شو. یو کور کې چې د الله ذکر کېږي او د الله نوم اخیستې شي کور جمدی دی. او چې د دې کور نه د خدای نوم ختم شو، دا کور د خدای په نزد مړ دی. په مړي څوک پروا نه ساتي، په دې کور خدای هېڅ پروا نه ساتي. او رسول الله مبارک فرمایي مثل الذي يذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. بلا حضور پاک فرمائی زی نوے ما کمثل الحی والمیت، چې څوک الله یادی د مثال د جمدی دی ولی روح پکې دی، او چې څوک الله نه یادی مثال د مړی دی. کما جبه چې الله یادی لا اله الا الله وی، سبحان الله وی، الحمدلله وی، او قرآن وی، دا ټول ذکرونه دي. دا جبه جم دی، دا انسان جم دی، په دا به د خدای رحم راځي، د خدای فضل به راځي. او کما جبه چې د خدای په ذکر نه چلیږي، د الله نوم نه اخلي او د الله صفات نه اخلي، د خدای په نزد ظاهر کې خو جم دی، خو د خدای په نزد دی روحاني طور مړ دی، په د خدای هېڅ پروا نه ساتي. ډېر خلک لګیا دي چې د زړه اطمینان نشته، سکون نشته، پریشانی ده او غمونه دي. هر سړی دا فریاد کوي، یاره جی خوب نه راځي، د ټینشن د لاسه ګولی خورم، یاره جی ټوله ورځ پریشان یم، هلکه سمال نه هر څه ټیک ټاک دی، بس پته نشته خو پریشان، غمونه دي، فکرونه دي، پریشانۍ دي. نو تب ولې د الله د قرآن نه منې؟ تا ځان ولې مړ کړی دی؟ الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای قرآن راوله، ذکر د خدای قرآن ته وایي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا الله قرآن راوله، تلاوت وکړه کنه. ولې د خدای قرآن ته کم بخته شا کړی دی؟ سار چې پاسې تر ماسخوتنه پورې صرف دنیا ده او د دنیا منډې دي. دنیا خو نه پاتې را قبر له ځې، آخرت له به ځې. ولې ځان په پریشانۍ کې دی چولې؟ دنیا ګټه، دکانداري کوه، نوکري کوه، ځمکې کره او تجارت کوه. دا ما تاسو ته مخکې ویلې دی، له څوک نه منې کېږي. دا صحابو کړي دي کنه؟ صحابو زمیندارۍ نه دي کړې، کجورو باغونه نه، صحابو تجارتونه نه دي کړې. امام ابو حنیفه څومره لوی سړی خپله تجارت یې کړی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه تجارت نه دی کړی. هغه زمانه کې نوکرۍ کړي دي، اوس هم خلک نوکرۍ کوي. هغه زمانه کې وخانو ښه قیمتي اسونه، اوس موټرې دي او موټر سیکلې دي. دا خو د دنیا رواج دی، دې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي. خدای ورسره مه هېروه. سهار چې پاسې مهرباني وکړه چې دنیا پسې منډه وې، لږې تسبیح والا لا یاد کړه که نه، خدای نیکبخته. لږ جماعت کې کښېنه، قرآن راواله، د خدای تلاوت وکړه که نه، یو 10 منټه ورکړه. 24 غنټې بچو له او ځان له ورکړه، یو 10 منټه خدای له ورکړه، قرآن راواله. نه درځي لا اله الا الله وایا، افضل الذکر لا اله الا الله، افضل الذکر لا اله الا الله ده وایا. سبحان الله وایا، الحمد لله وایا، الله اکبر وایا، سبحان الله وبحمده وایا، سبحان الله العظیم. په خدای قسم هر څه به خدای درکړي. تا د ځان نه، د خدای نه د ځان یو طرف ته کړی دی، الله در باندې څه کوي؟ تا د خدای ذکر پرېښی دی، الله در باندې څه کوي؟ کوه پریشاني، الله په خپله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. په خدای چې څوک ذکر کوي، احادیثو کې راځي د زړه اطمینان به چې نه کوي، خفه به چې څوک ذکر کوي، خوشحالي به چې نه کوي، غمونه به چې څوک ذکر کوي، زړه به مضبوطي، وجود به مضبوطی. چې ذکر نه کوي، زړه به هم کمزوري، وجود به هم کمزوري. چې څوک د الله پاک ذکر کوي، الله ته به نږدې وي، چې نه کوي الله نه به لري. چې څوک د الله ذکر کوي، الله سره به خوښي، الله به دې خوښوي. او چې ذکر نه کوي، د الله سره خوښي نشته، د الله د سره خوښي نشته.
او بلې مورا چې ذکر کې په مال کې به برکت وي، دکاندارۍ کې به برکت وي، ځمکه او تجارت کې به برکت وي. چې نه کې په دکاندارۍ کې او په زراعت کې او په ځمکه او په تجارت کې او په نوکرۍ کې او تنخواه کې ډېر برکت نشته. شیطان مونږ په مخ اخیستی و، پوټې ته خدای ذکر ته نه پرېږدي. ټوله ورځ خلکو سره ټچ موبایل دی، خدای یې هلکه تسبیح لاس کې والا الله یاد کا. ستا د مال به خدای حفاظت کوي، ستا د مال. شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه زمانه کې چې د مغولو بادشاهي وه، خاندان مغلیه په ټول پاکستان، بنگلادیش، هندوستان دا ټول یو ملک و. په دې د مغولو خاندان مغلیه ډېر عمر حکومت تیر شوی، جابران خلک، اکبر بادشاه، بابر او بل جهانگیر او دا ټول تیر شوی دي. د مغولو بادشاهان په دې ټول هندوستان حکومت کړی. شاه ولی الله رحمت الله علیه په منبر ناسته و، هغه ځای نه آواز وکړو، وی ای د مغولو بادشاهانو واورئ، ای د مغولو بادشاهانو واورئ، ماله چې الله زما په سینه کې او په زړه کې کوم نعمت را کړی دی، په خدای قسم د مغولو بادشاهانو که ستاسو دغه بادشاهي شته، ماله چې الله په زړه کې کوم شی را کړی دی، ای د مغولو بادشاهي قسم په خدای که ستاسو بادشاهۍ ته پسخېږم، ستاسو بادشاهۍ ته مې پړه کې دومره سوچ نه راځي. وی حضرت دا څه شی دی چې ستا پړه کې پروت دی او د مغولو بادشاهۍ خو لویه بادشاهۍ ده، هغې ته نه پسخېږي. وی دا الله ذکر پړه کې مې الله ایښودی دی بس. حضرت عبدالواحد قریشي لوی سړی تېر شوی، الله نه سوال وکوي خدایا یو درخواست ته کوم چې جنت کې زما کومه ښځه د دنیا والا حورې نه لږه به یې راته ونښیې. اوده شو الله ورته په خوب کې یو فرشته راولېږله، وی فلان کې ښځه په فلان کې کلي کې دا به ستا د جنت ښځه. خوب یې ولید، خوب مبشر دی، دې سره بشارت راځي او نیک خوب. خوب ما بلو طالبانو ته مو رسول الله مبارک ته شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې به خوبونه لیدل، مبشرات ورته ویلې شوي. او شرعي دلیل نه دی، شرعي دلیل نه دی، د زړه اطمینان ورسره راځي. د هغه کلم یاد کا، هغه نوم یې خوب کې یاد او هغه علاقې ته لاړ چې تپوس یې وکړو پلان کې ښځه دلته څوک شته، یو بل نه تپوس کوي، یو توره وینځه ده، شپونکې ده. اخ خدایا چې دی لاړو یې کوم ځای ده، ستر باک نه کوي، ځکه دا وینځې په هغه زمانه کې دا وینځو به ستر نه کو. شریعت کې وینځو له ستر نو، د مخ دا ستر، د لاسونو ستر، لاندې د خپو ستر، دا ولا نه، زه سر ستر د سټ نه مری. میمونه نو میمونه چې ورله دې ورغې ګړې چیلی سروله چا وینځه و غریب او تکه توره بدنما وه، ناسته ده ښه مزېدار په یو ځای کې یو جونګړه کې ولاړه ده او د خدای منځ کوي او ګړې چیلی بار سریږي او شرمخان ورسره یو ځای ګرځي. شرمخ خو د ګړو چیلو دشمن دی، هغه که ګړه چیلی نه خوري نو حمله پرې وکړي، چیر پاري کړي، پرېږدي په بله ورشي بله چیر پار کړي، پرېږدي په بله ورشي بله چیر پار کړي. لازمه نه ده چې ویې خوري او بیا په بله ورځي، خو چې یو شرمخ چې ور پرېښود په سلو ګړو چیلو کې په یو 10 منټه کې ټولې مړې کړي، چیر پاري کړي. شرمخان او زمري ورسره یو ځای لګیا دي، لوبې کوي ګړو چیلو سره. دی حیران شو، خدایا دا څه مسله نه، دا څه لوبه ده؟ شرمخان او زمرو ته ګورو، ګړو چیلو سره لوبو منډو ته ګوره. چې راغی هغه میمونې منځ کو، سلام یې وګرځو، ویې میمونې دا ګړې چیلی ستا دي؟ وی یو. څنګه بېغمه منځ کې او ګړو چیلو سره د شرمخان منډه وي؟ د کله نه ستا د ګړو چیلو سره د شرمخانو جوړه راغلې ده. هغې نه پېژن، خو هم د کشف خاونده وه. وی عبدالواحده د هغه وخت نه د شرمخانو او زما د ګړو چیلو جوړه راغلې ده چې د کم وخت نه زما الله سره جوړه راغلې ده. خیر و خلاص، دا زندگی ده، دا جون دی. بس مونږ خدای ته شا کړو، د الله نه ګیلې کوو، مونږ خدای ته شا کړو، مونږ وایو بیماران دي، مونږ خدای ته شا کړو، مونږ وایو پریشانی ده. هلکه په دې خو ټول مونږ پوهیو، مونږ مسلمانان یو چې پریشانی او غم او خوشحالي او سکون او تکلیفونه او بیماری د الله په لاس کې. ولې الله ته شا کې، الله ته مخ کا،
اللہ تا ذکر پا خدای میں دے قسمی حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کان حدیث تے کان رسول اللہ صلی اللہ عائشہ صدیقہ وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة کل چبا یو تکلیف او غم پریشانی پرالا حیبت سر لاڑو من دے من سر اللہ یاد ذکر یواز دانے چیتا لا الہ الا اللہ وما خودرتا ہوئی ہر غسیز چیتا پہ اللہ تا توجہ پیدا کے ہر غسیز چیتا پہ دا اللہ پاک دا رحم توجہ زانتا پیدا کے ہر غسیز چیتا پہ اللہ زانتا رایا دے ذکر تلاوت شو قرآن شریف نا ذکر بلکم دے لا الہ الا اللہ شو منز واستعینوا بالصبر والصلاح عائشہ وی حضور پاک تا تکلیف راگے او منڈا براگے او پا منظر او حیبت سارا براگے او نیت پہ اتر اللہ تا تکلیف پریشانی اللہ راولی ادھرے گا اللہ تا بخولا بلن تا دنیا ازمائش تی رازی منگ پا زور لرکو منگ پا پیسو لرکو پا خدای کا پا پیسو پا زورے لرکے پا خدای کا پا ٹوپک و پا کوتا کے لرکے کہ لرکے اللہ تبا رجوع کے دا اللہ رجوع صدا ذکر اللہ دا اللہ پاک ذکر اللہ پاک یاد اول او دا یو اللہ دا نم قیمت پا خدای کا داشتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا طالبانو تابلو زموی او دا حدیث مشہور دی پا حدیث دا بتاقی وی دا قیامت پر یو سڑی بی دا غب سل دفتر دا گناہونو وی سل یو کم سل دا گناہونو یو دفتر دا نیکو دی دا یو کم سل دفتر دا گناہ دمر دی کہ دا یو دفتر دی خور کوئی دا ٹول از مکہ پیڑا کی دا بولا دا قیامت پر اتلی نو یو خواہ یو کم سل یو خواہ یو دا یو کم سل بدرانشی او پا دا با اعلانو شی یہ دا سڑی دی دوزخ تروالشی قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ اما من خفت موازینه فامه حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ چنہیں کیس پکشی نا دوزخ چروان شی رب العالمین با دی بندت آوازو کی دا اللہ نا اسم پٹنے دی گوری دانا چکنی اللہ تا پتہ نو ہر سمعلوم دی خو لیکن اللہ دا دی خپل نم عظمت خی اے بندہ ستا یو نیکی منصرفاتی دا اغا مدلن دا تللی ہاں دا نیکی والا دون پوٹے کاغذ بی رکوٹے کہ دا نیکی دلی دوبارہ اتلی دے بوئی چی رب ما هذه البطاقہ فی هذه السجلات اللہ دا پوٹینے کاغذ دا دمر دفتر و مقابل کسی شیر لگ رکوٹے کاغذ دا بزما نیکی در نیکی او اللہ علتا یو کم سل دفتر دی یو دمر دے چیز مکڑکی دا پوٹے کاغذ سشیر اللہ دا خودما بیا رسوائی دا پدی زمانے کے ندر نیگی او بیا با آوازو شی چی فلان کے دا فلان کے زویر دوزخ تا دیو ذل خدا چغو والے شوا نو بیا میں بیزتی دا اللہ پریم دے اللہ ویلا ظلم اليوم نادن دا ظلم روز نر زمان بادشاہی دا دا دنیا بادشاہان ظلم کئی دا ظلم نکو دا کاغذ پاتے ری ورشا کی دا دا لبیاو تے دا پاتے شوی قصدن اللہ تریخ کہ دے ورغی دوبارہ اللہ باودل دوبارہ وزنو کے بیا آگا یو کم سل دفتر یو خواہ یو دفتر بلخواہ گناہون درائے وہ کم سل دے یو کم دے یو کم سل و مقابلہ کم دے کولی شی اب پوٹے کاغذ براوانی او پنیکو کے بولکی دی نیکے بلان دے لالی شی گناہون بس پکش دا سوچ پوٹے کاغذ دمرا وزندار نیکے ترانیشوی گناہ سپکشوا اعلان بوشی فلان کے دا فلان کی زوی دے جنت تے اور لوگ خوشحال دے خدا پاک دا سوشو یا اللہ دا سشے دے رب ما هذه البطاقہ دا سشے اللہ بو فرمائی دا زمان ذکر زمان نم ولا ذکر اللہ اکبر دا دے مقابلہ گناہونا نشی گو دا طالبانو تویما ویم دا خدای قانون ندے گو قانون جدا شے دے رحم جدا شے قانون خدا دے چیز دا دنیا زو ذکر لا الہ الا اللہ ویمنو بس راشا بس دا طولو گناہونو مقابلہ شوا نا قانون دا ندے قانون خوبا دا غدے جے لکا دا مخ کے وسرو کر گناہ درنا دا انہیں کس پکا دا اللہ پا دے خپل نم دے سڑی چتا دا اللہ نم پا دا سے شوق ویلے دے چی خپل رب تے خوشحالہ شوے دے نو وزنے پل پیدا دے دا خدای رحم وی رحم اللہ میرے بانی اکلا رحم
او د خدای نوم چې مسلمان دی به د خدای نوم په ډېره خوشحالۍ اخلي الله نوم ته به خوشحالېږي حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل روان یو ځای یو شپونکی دی ګډه چیلی ابراهیم علیه السلام ګډه چیلی سره حدیث کې راځي ما من نبی الا رعى الغنم وایي داسې پیغمبر نشته چې هغه ګډه چیلی نه سره دا ګډه چیلی داسې دي چې دا پیغمبر په دې ګډو چیلو سرولو باندې د امت د سرولو د امت د چلولو چل زده کوي لیکن نور حکمتونه هم شته لګیا دی ګډه چیلی سره یو هلک راغی خشته هلک و نوجوان او په خوش اوازۍ سوریلی آواز په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والكبرياء والجبروت الله صفتونه او ډېر خشته صفت کوي هغه ذات چې د دې جهانونو د بادشاه او د بره هغه ځای نه چې فرشتې هم ورته نه رسېږي د هغې د هر څیز بادشاه دی د ډېرې لویۍ خاوند دی د ډېر عزت او د غلبې خاوند د الله صفت او په ښکلی وایي حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو برخوردار زما د الله خو د ډېر ښکلي صفت وکړو یو ځل راته بیا نه وی خوند ورکوي که نه یو نعت څوک وایي نو دې بنده ورته وایي خوند وکړي هلکه دا نعت راته بیا نه وی یو بل نعت ووایه سم خوند یې وکړ یا څو ښکلی تلاوت وکړي یاره که لږ دې زیات کړی وی ما له خو ډېر خوند راکړ هغه بیا په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والكبرياء والهيبة والكبرياء والجبروت ابراهيم عليه السلام وتوي بچي یو ځل راته بیا ډېر خوند یې راکړ بابا جي بس څه کوې ویم درته زه خو صبر راکړه داسې خو نه ده که نه چې زه تا ته دا ویم صبر راکړې زه ته هم څه وکړه که نه څه راکړه که نه وایي بچې څه غواړې وایي زه دا نیمې ګډه چیلی دی غونډې شوې ده خو ما ته زما د الله نوم په دقه ښکلی ور بیا ووایه نیمې ګډه چیلی وله غونډې ورکړه د الله د نوم نه هر څه قربان هغه ورته بیا په خشته اواز ووایي سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت ابراهيم عليه السلام ورته بیا وایي برخوردار یو ځل راته بیا ووایه سم خوند یې راکړ وی بابا جي صبر راکړې وایي دا باقي ګډه چیلی هم ستا تا دومره راکې بچې د الله د نوم نه هر څه قربان دا خو هغه چا ته پته لګي چې چا سره د یو شي قدر یې کوي تا له څوک سره در درکوي داسې یو غونډ او تا ته وایي چې څه به راکې ته وایې ورېږه جیب کې سرې غونډې والا خو دا سره زر راکړي تا ته د هغه سرو زرو قیمت معلوم دی د هغې قدر درته معلوم دی ځکه هر څه ورکې یا یو جینۍ کې او دې خوښئ او هغې ته انکار کوي او ته بار بار جرګې ورلېږې او اخره کې ته هغې وایي چې زه ټیک ته مونږ یې دله درکوو او مونږ له به یو 15 تولې یو 10 تولې به کالې راکړې او یو کور دا څه شی دی مړه ډېرې به درکړم خو ښه راته وکړه اوس د هغه جینۍ ستا په زړه کې یو قدر پروت دی نو هر څومره مهر هم ورکړې او کوم شي چې د پړه کې قدر وي هغې نه خلک پیسې نه چې هر څه قربانوي نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله د نوم او د صفتونو قدر هلک ورته بیا ووایي چې بیا وایي دلی نور هغه ورته ښه په خوش اوازۍ بیا ووایي دلی نور هم خوند ورکړه بچې یو ځل به راته بیا وایي هغه هلک ورته وایي بابا جي وایي ګډو چیلو نه خدای ځان خلاص کا خدای راکړی نور به څه راکړې ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچې دا ګډه چیلی به سرولم غواړي که نه زه به دې شپونکې شم درله بیا سروم خو ما ته یو ځل بیا ووایه هغه هلک ورته وایي ای ابراهیمه مبارک دې شه دا ګډه چیلی زما نه دي په کار زه انسان نیم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته زما دا خلیل لږ وګوره د ده د اړه لږ چک کا چې په دې اړه کې زما څومره قدر پروت دی زړه کې زما څومره مینه ده او څومره قدر پروت دی لږ وګوره الله راولېږله نو بس پته ولګېده چې ستا په زړه کې د الله ډېره مینه ده او ډېر قدر نه ګېډې پکار دی نه چیلی ځه په مخه دی او چې مرګ وله راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له دا هم پکې واوري او مړ کېږي نو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی د مرګ ژوند د دنیا ختم حضور پاک فرمایي چې پیغمبر سره الله مشوره کوي
فرشتې په ذریعه. بس دا د پیغمبر او د امتی فرق. وی ستا ټیم پوره د څنګه دی خوښه ده؟ وی سلک غوندې دونه وخت پکې شته چې زما یو سوال الله ته ورسې؟ وی ها فرشتې خو ډېرې په تیزۍ دي که نه. وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني. هلکه دوست خو دوست د مرګه بچ کوي، نو ته زما څنګه دوست دی چې زما سو باسې او ما وجنې؟ داسې دوست به دې چې ته لیدي چې دوست وجنې. فرشته لاړه ملک الموت الله لا او واپس راغی. وی زما الله سو فرمایل؟ وی ستا رب او فرمایل چې ابراهیم ته ووایه چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، داسې دوست به دې چې ته لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښ. ته زما څنګه دوست دی؟ په مرګ سره خو پیغمبر د الله ملاقات کوي. ته زما څنګه دوست دی چې زما ملاقات ته نه دی خوښ؟ بس سوچ یې وکړه چې واقعي دا خو مرګ دی، خو د مرګ نه پس خو زما د خپل رب سره ملاقات دی. وی عجل عجل، زما دا وجود زما دا نفس د الله نه قربان وباسه سا چې الله ته ورسېږي. په زړه کې د بارونو د الله نوم راولئ، ذکر کوئ، په تسبو الله یادوئ، لا اله الا الله. فضول څه ګاډي کې ناست دی، پېښور ته ځې، 400 ته ځې، نو بجای راځي چې فضول خبرې کوې نو لږ الله یاد کړه. دا ټول ذکرونه یې د قرآن شریف تلاوت کوه. دا چې کوم درته یاد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا ټول د خدای ذکرونه. اللهم سلم د خدای ذکر دی. په پیغمبر مبارک درود وی خو مخکې ورسره سره الله نوم دی، د الله نوم اللهم صل یا الله په حضور پاک درود شریف نازل کا. دا ټول د الله ذکرونه دي چې کوم شي کې د الله نوم راځي دا د خدای ذکر دی. د خدای ذکر کوئ. نو ستا چې د خدای ذکر دی وکړو د الله خصوصي توجه وي، جمع دی وي. یو حدیث کې راځي وی په دریاب کې دا کبان دام د الله ذکر کوي، او چې کله د کب د خدای ذکر پرېښود نو دی د ښکاري په ښکار کې په جال کې ښکار شي، یا بل کب پې راشي هغې وخوري. دغې سزا د هغوی له خو جنت او دوزخ نشته، دغې سزا شو. او په دې فضا کې چې دا څومره مارغان دي دا ټول د الله نوم اخلي، د خدای ذکر کوي. او چې کله د خدای ذکر پرېښود نو دی به یا د ښکاري په جال کې نښلي او یا به پې بل حیوان راځي حمله به پې کوي، ابې خوري او یا به مړ کېږي، خدای به جمدې نه پاتې کېږي. حتی حضور پاک فرمایي وی دا انسان جامع چې دا خیرنې نه دي او پاکې دي، وی دا هم د الله ذکر کوي. او چې کله دا خیرنې شوې د خدای نوم یې پرېښود، ذکر ختم. وی روانې اوبه د خدای ذکر کوي، او چې دا کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو دا بس خاشي ختم بشي. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وی هر څیز د الله تسبیح وی، وی تاسو د هغې په تسبیح پوهېږئ. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذي جلد ثانی کې. وی الله فرشتې مقرر کړي دي، هغه فرشتې مستقل د الله د ذکر دپاره مستقل فرشتې الله مقرر کړي. او فرشتې ګرځي او د ذکر مجلس ګوري. دا فرشتې ګرځي مجلس ته ذکر ګوري، نو یو ځای کې ذاکرین ناست الله یادوي، نو فرشتې راشي نورو ته وي اله راشه دلته خلق ناست دي، نو دومره فرشتې ته ګیر چاپېره تو شي چې اسمان ته ورسېږي. دا ګورې حضور پاک فرمایي، ابو هریره رضی الله عنه نقل کوي. نو چې کله دا مجلس ختم شي دا فرشتې الله له لاړې شي. نو حدیث کې راځي چې الله ته ښه پته ده، دا نه چې الله ته پته نه ده، خو د خپل نوم قدر او عظمت ښایي. فرشتو نه تپوس کوي زما بندګانو څه ويسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. الله ستا تسبیح وي، الله ستا حمد وي، الله ستا تکبیر وي، تا لویه بیانوله. وی فرشتو زی لیدلې ما چې زما لوی بیانوي؟ وی نه الله تی نه لیدلې.
نو وی که زی لیدلی وم بیا به څه حال و وی الله که تی لیدلی وې د دې نه زیات به ستا دا بړۍ کوله ستا لویي او ستا ذکر به یې کو وی ښه وی سته څه یې غوښتل وی الله جنت یې غوښتل اخره کې ټولو په شریکه ستا نه جنت غوښته وی جنت یې لیدلی دی وی نه الله جنت یې نه دی لیدلی صفتونه یې اورېدلی دي وی که جنت یې لیدلی وی بیا به څه حال و اوهو الله که جنت یې لیدلی وی نو بیا به یې ډېره زاري کوله او ډېر په زارۍ باندې به بیا جنت غوښته ځکه چې یو شي وي نو زړه ورته ډېر کېږي وی د څه نه یې پنۍ غوښته وی الله د اور نه یې پنۍ غوښته وی اور یې لیدلی دی هل رأوها وی نه الله لیدلی خو یې نه دی وی که لیدلی وی بیا وی خدایه که لیدلی وی نو ډېره تېښته به یې ترې کوله ډېره غټه پنۍ به یې ترې غوښته او ډېرې زارۍ سره به یې پنۍ غوښته رب العالمین فرمائی چې اے فرشتو گواهان شه دوی چې کم جنت غواړي اقا جنت میں ولا ورکو چې د کم اور نه امن غواړي د هغې اور نه مې ولا امن ورکړه الله فرشتې ورته وی الله فیهم فلان فلان کې خو په لاره باندې روان اخو دې ذکر لنو راغلی چا سره یې کار و هسې ګوټ کې کېناست ذکر له نه دي راغلی چې ذکر پلاره مثلا تیرې ده څه خپل غرض یو چا سره نو کېناست چې ورګه دی فارغ شي نو بیا به ورسره خبره اترې وکړم فلان کې خو هم پکې ناستو الله فرمایي هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم دا هغه قوم دی چې دوی سره اسم څوک کینی هغه نه سپېره کوم هغه مې هم ورسره وبخ د مارونو د الله نوم او د الله پاک ذکر دی کې ډېر لوی برکات دی ډېر لږ نه ډېر برکات دی خو موږ نه کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ډېر لوی عالم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د تصوف په دې سلسلو کې نوم راځي ډېر لوی سړی خواجه ابوالحسن خرقاني دا هغه زمانه وه چې ابو علي ابن سینا غوندې حکیم ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی لوی فلسفي دی ډېر هوښیار سړی دی او ډېر قابل سړی د هغه زمانه ده د بادشاه مجلس دی د بادشاه په مجلس کې ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د الله د نوم ذکر کوي او د هغې فضیلتونه ذکر کوي چې الله نوم اخیستل لا اله الا الله کې دا برکت لکه ده چې تاسو ته لګیا د ټولو کائنات روح دی او کائنات پې جمدي دي او انسان پې جمدی دی او انسان له خدای برکت ورکوي انسان نه الله خوشحالېږي زړه طاقتمن کېږي وجود طاقتمن کېږي د الله سکون راځي د زړه اطمینان دا لګیا دی ابو علي ابن سینا خو منطقي و حکیم هغه ورته وایي حضرت دومره یو پوټې ټکي او په دې کې دومره لوی زور په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور دی چې ټوله اسمانونو ځمکې را ټینګې کړي دي او ټول کائنات یې را ټینګ کړي دي او چې دا لرې شي نو ټول کائنات به قیامت را شي او دړې دوړې به شي په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته مخ ور واړو وی اے خر تو چې دانی خر ته په څه پوهېږي خره ته په څه پوهېږي چې ابو علي او بیا لګیا د خپله خبره یې شروع کړه بس هغه ته دغه یو جواب ورکړه چې خره ته په څه پوهېږي اے خر تو چې دانی ته په څه پوهېږي او بیا خپله خبره یې شروع کړه چې مخکې کول ابو علي ابن سینا نه خولې روانې شو رنګونه بدل شو او دا که ګیرګټ کې رنګونه بدلای داسې رنګ بدل شو مخ بدل شکل بل شان او رنګ خولې ته روانې شو لکه دومره لوی سړی چې په مجلس کې ورته خر وایي دا ډېره لویه خبره هم یو سړي ته څوک وایي هم ښه خبره نه ده خو چې دومره لوی سړی وي چې د بادشاه حکیم دی او ته ورته وایې خره خر دې مو ورته وویله ته په څه پوهېږې دا خو ډېره لویه خبره چې هغه خپلې خبرې کولې په دې میانځ کې مخ راواړو هو حکیم صاحب څه چل در باندې وشو ستا خو رنګ بدلېږي را بدلېږي ستا خو سترګې بدلې دي ستا خو تندې بدل دی ستا خو نه خو خولې روانې څه چلو شو وی خر دی راته وویل یو ټکې خر او ته ماته وایې چې لا څه چل در باندې وشو دومره دې په دا ټول مجلس کې چې خر ورته وایي ابو علي ابن سینا غوندې سړي ته خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي ده بادشاه او دا وزیران او دا ټول خان دي چې ورېږه چې سمې برابر کړې وی خر دې راته وی او ته ماته وایې چې څه چل در باندې وشو وی حکیم صاحب یو خر ټکي په تا کې دونه انقلاب راول یو خر چې
چې رنګ دې زیړ شو سترګې دې وپړسېدې رګونه دې وپړسېدل خولې دنه روانې شوې نو یو خر دونه انقلاب راولي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي بس اپوش چې واقعي د الله نوم کې چې کم برکات دي دا په بل څیز کې دا برکات نشته نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب او قرآن شریف کې الله د ذاکرینو صفت کوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دا هغه خلقو صفت کوي چې هر وخت الله یادوي په ولاړ هم یادوي په ناست هم یادوي په ډډه والي د بیا هم الله یادوي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او د اسمانونو ته ګوري او د ځمکې ته ګوري په دې کې سوچونه کوي سوی ربنا ما خلقت هذا باطلا یا خدایا دا خو تا باطل نه دي په پیدا کړ دې کې خو ستا ډېر حکمتونه سبحانك فقنا عذاب النار الله ته د هر قسم عیب نه پاکي یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله د خوب نه راپاسه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای دا لس آیاتونه به ازمک اسمانونو ته به وکتل او ستورو ته به وکتل دا ما چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا لس به وي په الله خوشالي امام ابو یوسف رحمت الله علیه د بادشاہ قاضی قضات و دا هارون الرشید چیف جسٹس چې ورته وای د ټولو قاضیانو مشر قاضی نو چې کله قضالت نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مشر استاد امام صاحب ډېر لوی سړی ورته وی حضرت یو وصیت راته وکړه ځکه چې د قاضي جوړ شوم قاضي القضات مشر قاضي چیف جسټس نو ما ته څه نصیحت وکړه نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضور پاک یو حدیث ورته په وصیت کې بیان وی ابو یوسف او دلته کې څه نصیحت پکارو دلته کې دا نصیحت پکارو چې ګوره رشوت بنا قاضیان رشوت دا نصیحت پکارو چې طرفداري بنا کې سپارش باندې به فیصله نه کې ځکه بعض قاضیان په سپارشونو فیصله دا نصیحت پکارو چې ګوره فیصله کې تاخير مکوا زر کوا تاریخونه دا ظلم زر کوا دا به وته ویل چیرې فیصله د انصاف کوا دا به ویل چې فیصله کې قرآن او سنت ګوره چې غلط نشي دا به وته ویل چې د یو کس خبره ووري حضور پاک فرمای نو الا فیصله کوي چې د بلم ګوره ووري دا یو بر تیر بس دا ټکی وتاونه وي ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته و چې دی به دا کارونه نه کوي دا خو زما شاګرد دی لوی عالم دی دی به د انصاف فیصله کوي دی به زر فیصله کوي دی به د پیسو د رشوت په وجه فیصلې نه کوي د الله دپاره به کوي او ښه عالم دی ښکلې به کوي دا ورته نه وایي د رسول الله مبارک یو حدیث یې ورته وایي وی ابو یوسف وصیت ته یو قوم په دې عمل وکوي څه وی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله وی دا جبه همیشه د خدای په ذکر لمده وساته داسې د خدای ذکر کوه بس دوه کساته ولاړ دي یو مدعي دی مدعی دی دغه وخت هم د خدای ذکر کوه چې ناست هم د خدای ذکر کوه چې ولاړ هم د خدای ذکر کوه او چې نوکرۍ لازم د خدای ذکر کوه مطلب سره چې د خدای ذکر دی او دا زړه د خدای په لاس کې دی نو الله به در سره مدد کوي نو زمارو څومره ملګري چې په دې جومات کې که نور څوک زنانه اوري او که یا وروسته بل څوک یې اوري ټولو زما دا یو درخواست دی چې فضول وخت مه تېروئ قسم په خدای که دا وخت بیا راشي الله یادوي ځان سره تسبیح پیدا کې په 25 روپۍ 10 روپۍ تسبیح کېږي په موبایل څومره پیسې ورکوي دا تسبیح پیدا کې تسبیح کې دا کمال دی چې د تسبیح سره هسې به دنه خدای ایري خو چې تسبیح سره د لاس وجنګېده نو الله به در یاد شي نو چې په زمیندارۍ کې او ګوړ او چاریم کې نو که نور څه نه شي ویلی نو لا اله الا الله وایه لا اله الا الله لا اله الا الله دام نشي ویلی سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله په ګاډي کې ناستې دا وایه کور ناستې دا وایه
د فضول ګپ شپ نه څه فایده ده موږ څونه ګپې شپې ولګولې څه فایده راته میلاو شوه موبایل یې وکتې او په موبایلو کې لګیا دو څه فایده راته مې دې موبایل مردار راکړه د دنیا دله څه فایده درکړه او د آخرت دله څه فایده درکړه نو دا د الله ذکر دا به که خیر انشاءالله نن نه پس به ټول کوئ ښه خو خدا ده چې سړی په اودس کې وي الله یاد کړي خو دا شرط ولا نشته بیا اودس هم د خدای ذکر کولی شي حضور پاک کې به د خوبه پاسېد دا ایتونه به وي د خدای ذکر او دس ماتي نه چې روځي دغه وخت کې خو سړی اودس ماتي او د هغې نه پس هم د خدای ذکر دی غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ګوره په پښتو کې ویلی شي هغې الله له صفت دی چې زما نه لوی غم د اودسماتي په شکل کې لرې کړه او زه یې جوړ کړم دا دی ګوره ته بیا اودس یو سلخانې نه راووتې او بیا به هم دا وي نو هر وخت د خدای ذکر به کوې که خیري انشاءالله العظیم